بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، نن مې تاسو لپاره د محبت یو داسې وظیفه راوړې ده. کو چرته تاسو دا وظیفه وکړئ نو ان شاء الله د دین وروسته به بیا نه تاسو کوم عامل ته لاړ شئ او نه به بیا کوم پیر ته لاړ شئ. بعض ملګري دا و چې موږ خو داسې ډېرې وظیفې کتلې دي او داسې ډېر وظایف موږ کړي، لیکن دا وظایف کار نه کوي. ملګرو، نن چې درته ما دا کوم وظیفه راوړې ده نو د دې نه مخکې درته زه یو څو خبرې کوم. که چېرته تاسو دا خبرې په خپل ذهن کې کېدوئ او دا وظیفه وکړئ نو انشاءالله دا وظیفه به په 100% کې 100% کار کوي. لیکن ویډیو تر اخره پورې وګورئ، هسې نه چې بعضې خبرې تاسو سکیپ کوئ او بیا وایئ چې وظیفه کار نه کوي. د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې ما دا وظیفه د کوم کتاب نه راغستې نو د دې کتاب لیکونکی شاه انورشاه کشمیری رحمت الله علیه دی او هغه د الله جل جلاله یو داسې ولی تیر شوی چې هغه په خپل زندګۍ کې د 100 نه زیات کتابونه لیکلي او هغه ورسره دا هم لیکلي دي چې چېرته څوک دا وظیفه وکړي نو د هغه د محبوب په زړه کې به د محبت پیدا شي. دویمه غټه خبره دا ده چې دا د الله جل جلاله کلام دی، یعنی د قرآن مجید آیاتونه دي او د الله جل جلاله د کلام قرآن مجید نه اوچت او اعلی او ارفع په دې دنیا کې بل کلام نشته دی، بل کتاب نشته دی. او زړونه د الله جل جلاله په قبضه کې دي او په زړونو کې محبت وراچول دا هم د الله جل جلاله په قدرت کې دي. که چېرته تاسو دا خبرې خپل مخې ته کېدوئ چې دا وظیفه یو داسې د الله ولی په خپل کتاب کې لیکلی چې هغه په خپل زندګۍ کې د 100 نه زیات کتابونه لیکل، یو بل د ټولو نه اهمه خبره ده چې دا د الله جل جلاله کلام دی او د الله جل جلاله د کلام نه اوچت او اعلی او ارفع بل کتاب نشته دی. دا د هغې آیاتونه دي او ان شاء الله په دې آیاتونو دم کولو سره او په دې وظیفې کولو سره به الله جل جلاله زما محبت زما د محبوب په زړه کې اچي. کو دا خیال ځان سره وساتي او دا یقین وساتي چې د دې کلام الله په برکت باندې به الله زما محبت زما د محبوب په زړه کې اچي او دا وظیفه وکړي نو ان شاء الله چې 100 کې به 100% تا محبوب ستا سره محبت شروع کی او ستا په محبت کې به مبتلا او بے قرار شي. ملګرو، د وظیفې طریقه کار طرف ته ځو. اول به 3 وارې درود شریف وایي، بهتره دا ده چې درود ابراهیمی وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. 3 وارې چې درود شریف وایي نو د هغې نه وروسته بیا دا آیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. د دین وروسته بیا دا آیت مبارک 3 ځلې 5 ځلې 9 ځلې 9 ځلې 11 ځلې یعنی په تا عادت کې به دا آیت مبارک وایي چې څومره زیاتې ووایي نو هغه نه به زیاته فایده ورکوي. او بیا به د هغې نه وروسته بیا درود ابراهیمي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دا وایي او په یو خوږ شیز باندې به دم کوي او په خپل محبوب باندې به وخوري، یعنی مټۍ وغیره خوږ شیز چې کوي په هغه باندې به دم کوي او بیا به په خپل محبوب باندې وخوري د چا سره چې تاسو محبت کوئ نو ان شاء الله هغه به تاسو سره داسې محبت شروع کی او تاسو په محبت کې به داسې بے قرار شي تاسو به ورته خپل هم حیرانه وئ. ملګرو، دا وظیفه خو په هغه صورت کې وه چې کله تاسو ملاقات د خپل محبوب سره ممکن وي او یا د چا په ذریعه باندې تاسو په هغه باندې دغه دم کړی شوی دغه خوږ شیز خوړلی شي. لیکن که چېرته ستاسو ملاقات ممکن نه وي او نه د چا په ذریعه باندې په هغه باندې څه خوړلی شي نو د هغې لپاره ما هم ویډیو جوړه کړې ده. د هغې لینک بس تاسو ته په ډسکرپشن کې درکم
تاسو د ډسکرپشن نه هغه ویډیو هم کتلی شئ او چینل ته هم وزټ کولی شئ. ملګرو کو دا ویډیو خوښ شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او کمنټ پرې هم وکړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ او الفراز ټورست چینل دا هم سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره دباو کړئ چې تاسو ته زمونږ دغه رنګي ښایسته او مزیداري ویډیوګانې په وخت باندې میلاویږي.